أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. حمد سنة الفاتح والجزالة. فأرم الله جل جلاله بقرآن عظيم فاتح وسنة بيان شريف. فهغيت جنة كانوا يوخذ لنا. إن الأبرار لفي نعيم. بشك الشيوخ والغتبة عما الله جل جلاله جاود فار جنة تكرره شخل الله جل جلاله لجنة خاتم مخلوقه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهل مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه به كان به بصيرا. واسأل الله جل جلاله لجانبيان البحر هر څوک چاته عملنامه چې په کیڼ لاس د شا لخوا چېرته ورکړي عملنامه چې په کیڼ لاس انسان ته ورکړي انسان ته به دا رقم په خپل زړه په عین په سترګو په یقین کې دا دننه پوره په پوره یقینا دا یقین به ورته وشي چې زه لاړم غرق ته سبا چې څه ټیم دی د خپل غرقېدو اعلان وویني د خپل غرقېدو کاغذان عملنامه ودله په لاس کې راشي نو ده به نارې یدعو ثبورا ای زما مرګ چیرې ای زما مرګ راس در ماته راسه ویصلی سعیرا فرشتې به کش کې جهنم کې به وروځي انه کان فی اهل مسرورا. په دې واسطه باندې د په دنیا کې په خپل اهل سره په خوشحالۍ ژوند الله جل جلاله فرمائے وإنه كان في أهل مسرورا. ذب ديوا استبع من جهنم ترغل ذب دنيا خوشحالي ژوند وس پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمائے وای دا دنیا چې د المؤمن و جنت الکافر دنیا دا قید خانه د مسلمانانو مؤمنانو لپاره او د جنتیانو د کافرانو لپاره جنت دی. هر هغه انسان چې هغه ځان د شهوت زوبځي هر هغه انسان چې ځان د کول افراد له بل شي د دوا او رکین له بوغ د زناکاري له شرافاري له بل شي هر هغه ګناه چې د الله تعالی جل جلاله په بجاو باندې راځي نو هغه ټول ګناهونه چې انسان ځان وګرځولای بیا راځي د خپل علم او عیال خیر شي شدیدانه بنا کې الله وايي هغه انسان کامیاب شي کامیابی د جنت دی. او چې کوم انسان په دنیا کې په عشرت ژوند تیر کړي په خمار او په سود په زناکاری او په ریاکاری او په بدکاری او په غیبت کاری او په تهمتکاری او په بدکاری او په دغه شان کې ځان ساتي کوي په دنیا کې خپل ځان خوشاله ساتلی 24 غنټې په نشو کې او 24 غنټې په عیش او 24 غنټې زړه او سوال د هغه شي کې ځان ته سموله هغه حلال دی که حرام دی که حرام دی که هر رقم دی دی ځان ته برابرې وس الله وايي په دې وایي صبرې انه کان فی آن مسرورا. د په دنیا کې له خپل اهل او عیال سره په خوشاله ژوند تیرولې. الله جل جلاله په قرآن مجید فرمایي فلا انه ظن ان لن يحور. دا انسان چې ستې په دنیا کې ګناه کوله چې ستې مې ظلم کوله ستې مې مرګونه قتلونه کول دا انسان به دا ګمان چې موږ به د الله وحده ته پیښیږو به دا ژوند دی په دا ژوند کې به پاتې یو دا ژوند کې به اوسېږو په دا ژوند کې به نه پاتې مال دی مال به راسره پاتې اولاد دی اولاد به راسره پاتې کور ودان ده مور پلار ده به دا راسره پاتې ورونه خوندې به راسره پاتې په دنیا زموږ ده موږ به درې ابد الابد په قیامت ته
خو الله وایي انه ظن ان لن يحور دا ګمان نه ولې چې موږ د الله حدود پېژنو بلا ان ربه به كان به بصيرا بلکې الله جل جلاله تاسو په هر حال کې دلاس په هر شي کې دلاس په هر وخت کې دلاس الله جل جلاله انسانان په هر حال کې ویني کله په شال کې دی که په بد حال کې دی که په امتحان کې دی که په عذاب کې دی په رحمت کې په هر حال کې دی الله وایي ان ربه كان به بصيرا الله وایي د په هر حال کې ویني کله ما په ځکه نه نوځي که په کمرو نه نوځي که په شي کې ځان سره وپېچره د پټ نه راځي اوس الله فرمایي په قرآن پاک کې اوس الله قسمونه فلا اقسم بالشفق باندې قسم په اسمان په کنارو باندې اسمان په کنارو کې په اثر رڼا د زما قسم والليل وما وسق باندې قسم په شپه باندې چې د سر رڼا باندې بیا تورواله پیدا والقمر اذا اتسق باندې قسم په سپوږمۍ باندې سلسله بولس اوس علماء کرام فرمایي چې سټیم اسمان کېږي ماښام شروع کېږي په دې کې یو څو خبرې ده د فقه دي د مذهب یو څو خبرې د آداب رانه یو څو حکمونه ده فقه دا ده د ماښام مونځ به څه ټیم کوم د مازدیګر مونځ به څه ټیم قضا کېږي اوس نه له ما سره ګړۍ شته نه بل شی شته نه بل شی شته په غره کې هم په دشت بیابان کې هم په صحرا کې هم په کلي کې وګوره اسمان کنارو ته وګوره که د اسمان په کنارو کې د قبلې خوا ته به ګورې د قبلې په خوا کې د اسمان په کنارو کې سر رڼا ډېر راخوره شوه مثال زه دلته دغه مسجد په څنګ باندې ولاړ یم دا د اسمان کنارې څخه له دغه مابین د رڼا راخوره تر دغه ځای راغلی باغ د مازدیګر لمونځ قضا اوس د ماښام لمونځ څه ټیم شروع کېږي که دا سر رڼا زیاته نه هغه خواله زیاته بیا سپینه رڼا پکې راخوره شو ذاته سر ختمه شو سپینه خوره شو دا سپینه دی تور بخونده لمبه کوله تور رڼا ذاته را شروع شو د ماښام نه شروع بیا دا سره رڼا راځي پر دغه مځکه ختم شي ذاتي پر کوم ځای ولاړې پر هغه ځای ختم بیا تر دغه مځکې پورې دلته سپینه رڼا واچوي بیا د سرې رڼا پر ځای سپینه رڼا پاتې سپینه رڼا چې ده دا د انسان د ماښام د لمانځه قضایي انسان چې سپینه رڼا ختمه شوله لاړ د ماښام لمونځ وکړه چې سپینه رڼا دی لږ خاشه پاتې لږ ازماز پاتې په اسمان کې یو ستوری راته ښکاره شو که دلته سپینه رڼا په کنارو کې پاته وه ته ستوری نه شي ښکاره کېدلی که دلته سره رڼا پاته وه د سپینه رڼا به شاته پاتې مازدیګر لمونځ قضا که د اسمان په کناره کې سپینه رڼا او سره رڼا نه وله د لمر شغلې پر پورته کېدې د لمر رڼا داسې پورته ولی ولاړه بس اخلاق چې مازدیګر لمونځ جایز دی کولی دا فقه شو دلته فقه ته وایي د انسان حالات مطابق ژوند زندګي کول دوم انسان به روزه څه ټیم متوي څه ټیم به شروع کېږي څه ټیم به متوي الله جل جلاله په قرآن پاک کې وایي تاسې روزه ونیسئ چې سهار شروع شي چې بیا څه ټیم ماښام لمر کوي روزه ونیسئ له هغه ټیمه چې لمر راختوي بیا هغه ټیم چې لمر پرېوتی هر کله چې لمر راخیږي په اسمان په کنارو ځکه څنګه چې ماښام هغه رقم راته بیا داسې الټ ښکاري اول سپینه رڼا دا رقم دی ما عملي له سره خوره سپینه رڼا چې خوره شوله توره پټه کړي ستوري پټ کړي ستوري غایب شي ورک شي له سپینې څخه بعد دستې په داسې یو تکه سره سرخي زله راخوره شي په د اسمان په کنارو چې دا سره سرخي زله راخورېږي دستې په داسې لمر هم پسې راوخېږي هغه تېز دی سهار وخت تېز دی ماښام لږ څوکی سهار لږ تېز دی دستې په داسې لمر راوخي اوس روزه به څه ټیم نه روزه چې هلته سپینه رڼا ده چې اسمان په کنارو کې راخوره شي ده په سپېدې وچوي ده په نور تاسو پښتانو سپین ږیري وایي سپېدې وچاودلې سپېدې وختلې سپېدې د چاودلو څخه زیاته ماښام ختم شوی بل سهار شروع روزه بنده شوله بله نوې روزه شروع شوه نوې ورځ بیا د سره رڼا مخ ته راشي د اسمان په کنارو کې دونه ډېره راشي
چې هلته د شا څخه دا ځان ته غټه شغله ده زب پورته کړي دا رقم چې پورته کړه ستا د سهار لمونځ قضا شو چې څنګه سره رڼا ته پیدا شوه ستا د سهار لمونځ شروع شو چې سپېدې وچولې سپینه رڼا زره خورس شپږ منټه بعد علما کرام فرمایي به دا سره رڼا پورته چې سره رڼا پورته شوله سهار لمونځ شروع شو ځکه ډېر خلک اوس حکم دی حکم ته غوږ کېږي ډېر خلک پیشلمۍ په اذان بندوي د اذان بندولو باندې روژه خوړل کېږي پیشلمۍ د هغو پورې خوري چې ومنه اذان نه ده چې په ګوګو کې چوپ نه ګوګو دا یو حالات مطابق علما کرامو یو شی معلوم کړی دی چې دا به هغه ټیم معلوم و چې څه ټیم هغه سپېدې وچولې یا څه ټیم دلته ماښام شروع کېږي ورسه چې څه ټیمه ته سپینه رڼا پورته شي بس د صفه داسې سهار و شپه ختمه شوله ماښام ماخستن ختمه شو سهار لمونځ قضا شو پیشلمۍ بند شو خوله بنده شوله پنځه و شپږ منټه بعد دستې په دستې باندې سر رڼا زما پاته سر رڼا چې پورته شوله ملایان اذانونه شروع کړي ځکه ګوګو چې غوږ شي ګوګو کم از کم پنځه منټه مخکې د اذانه ځوړ کېږي څه ده حتی سپېدې نه یې پټاسي سپېدې چې څنګه واچولې دستې به داسې لمونځ نه دی شروع سپېدې واچولې به درته لمونځ شروع د هغو پورې چې سره رڼا نه یې زغلا شروع نو حکم هم راغی آداب هم راغی فقه مذهب هم راغی بیا دغه مجلس ته الټ اوله وار به درته ماښام سپینه رڼا زله راخوره شي په اسمان پکې نه سره رڼا به راخوره شي له سرې رڼا بعد به سپینه خوره شي چې سره ختمېدل زله راته رهیب طرف دستې به سپینه شروع کېږي چې سپینه شروع شو د لمر هغه شغلې د ټکي خېږي هغه به بندې شي خالي به د سپینه رڼا په د اسمان په کنارو کې به داسې پاته چې دا پاته شوه د ماښام لمونځ شروع شو چې د ماښام لمونځ شروع شوی چې څه ټیم دا سپینه رڼا دا رقم په کنارو کې تر دغه مابین ته هر ځای ولاړې که په امریکا کې که په افغانستان کې که په پاکستان کې که په هندوستان کې که په هر ملک کې ټوله دنیا کې دغه رقم یو اسمان یو دنیا ده بیا چې ستا دا سپینه رڼا دلته راورسېد هلته به توره بخونې رڼا راخوره شي چې توره بخونې رڼا راخوره شي هغه د قبلې پر خوا وګوره یو ستوری به ښکاره شي ورته چې ستوری ښکاره شو ستا لمونځ قضا شو د ماښام لمونځ قضا یو ستوری د سپوږمۍ سره کېږي هغه په سپینه رڼا کې راخېږي هغه لمونځ نه اوس الله وایي زما د قسمې په هغه سره رڼا باندې چې د اسمان په کنارو کې راخوره فلا اقسم بالشفق زما د قسمې په دغه سره رڼا چې د اسمان په کنارو کې راخوره واللیل وما وسق زما د قسمې په توره شپه باندې چې له سرې رڼا بعد بیا توره شپه راخوره شي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وس الله جل جلاله دغه قسمو بعد دریم قسم الله وايي والقمر اذا تستخدمان قسم فسپوږمۍ سره کومه سپوږمۍ سپوږمۍ نشي ګول ول د 14 سپوږمۍ شي د 14 ورځ د 14 شپه بعض علماء کرام فرمایي وای سپوږمۍ د 12 ورځ د 14 شپه ته وایي اکثر علماء کرام فرمایي یا د 14 ورځ چې ختمېږي د 14 د میاشتې د 14 شپه شروع کېږي په دا کې سپوږمۍ ګرده ولاړه ګول ول ولاړه
دا روغ ثابت اوس الله جل جلاله پر روغ سپوږمۍ قسم والقمر اذا تسق زما د قسم هغه سپوږمۍ چې هغه د ګول ول ګرد ورد ګول ول در راوښته اوس دا قسمو بعد کې اوس الله تعالی بیان د قسمونو خورم اوس دا قسمو بعد بیان کوي انسانان اوس الله فرمایي والقمر اذا تسق ما د قسم تاسو من سره چې هغه ګرد ورد هغه د ګول ول شي لتركبن طبقا عن طبق تاسو برا پورته کېږي او د بل خدای برا پورته کېدلو باندې تاسو برا پورته کېږي الله به وایي یو تر بل بالا دلته علما کرام فرمایي وایي ورځ په محشر به چې دواړه سپېلې ووړسي یو وارې به ښه خلک پورته شي صحابه کرام دا به یو ټولۍ دا به روانه شي بیا به صلحاء کرام څوک ورته تابعین تبع تابعین مجتهدین ائمه مجتهدین علماء کرام مفسرین بیا به هغه پورته ټولۍ به روانه بیا به له هغه بعد صلحاء خالص صلحاء کرام به پورته خلک دي بیا به له هغه بعد زخانه لترکبن طبقا عن طبق وایي تاسو به طبق پر طبق پورته کېږئ بیا به له هغه بعد زناکاره خلک په یوه ځای پورته کېږي ګناهګاره په یوه ځای پورته کېږي یهودیانو په یوه ټولۍ پورته کېږي ښه خلک په یوه خوا پورته کېږي بد خلک په بله خوا پورته کېږي یو ګروپ یو ټولۍ دا به روانې ورځ د محشر د الله وسجود دا درې قسمې د ده خبرې دپاره اوس الله مخکې فرمایي فما لهم لا یؤمنون بس هغه څوک چا چې ایمان نه و راوړی لا یؤمنون چا چې ایمان نه و راوړی اوس دلته یو آیات د سجدې راغلی اذا قرئ القرآن عليهم يسجدون اذا قرئ القرآن لا يسجدون هغه خلک چې په موږ تلاوت د قرآن مجید دی به سجده نه لګوله اوس په دې ټولو باندې سجده فرض واجب سره له لمانځه څخه بعد کې نه کېږي د ماښام د لمانځه مخکې هم کوو چې ماښام لمانځه بعد هم کولی شي سجده سهوه څه شی سجده تلاوت دغه آیات چې ما ویلې که چا ویلې پر هغه واجب که چا واورېده پر هغه واجب اوس تفسیر کې دا آیات راغلي اوس پر دې واجب اوس مسلمانانو اول د سجده تلاوت تعریف وایي سجده تلاوت وایي سجده تلاوت هغه شي ته وایي چې څه به پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام به یو آیات داسې آیات را نازل کېدی چې په هغې کې به د خدای تعالی د خبرېدا د خشم د زور خبره راوړه چې هغه آیات د جبریل امین څنګه نبي علیه الصلاة والسلام ته به را نبي علیه السلام سجده ولګوي بیا به له هغه بعد دغه آیات صحابه کرامو ته تلاوت کړي هغه به د څه سجده ولګوي دا سجده واجب اوس سجده کېږي څنګه وبدلېږي لاسونه به دا رقم لاس لاندې لږ سیده به ودرېږي قبلې خواته لاسونه به دواړه دا رقم لاندې لاس کړي بیا خو به لاس خوا مجد نیت مې دی د سجدې تلاوت چې پر ما واجب شي نیت مې دی د سجدې تلاوت یا هغه د سجده د قرآن مجید پر ما واجب خاص باید تعالی را مخ نه تلو د کعبې شي لاس ماس پکې نسته غوږو ته وړې نه لاس ته وړې یا بس الله اکبر سیده به لاړ شي سجدې ته سبحان رب الاعلی به درې واړه بیا به راپورته شي الله اکبر بېرته به جګ ودرېږي بس ستاسو سجده تلاوت ختم نه دې سجدې کې شته نه رکوع کې شته نه نیت ته غوږو کې شته دا سجده اوس الله وایي دا هغه خلک چې ما به داسې آیاتونه ورباندې نازلول چې په هغه کې به زما د قهر علامې بیا به هم دغو کافرانو ظالمانو به سجدې نه لګول سوای د مؤمنان مسلمانان خلک چې هغو به بیا په دغه آیات کې سجده ولګول اوس الله تعالی مخکې فرمایي فللذین کفروا یکذبون بس هغه خلک دي کفرو دي کفر کړي یکذبون دي به تکذیب کول راځي والله اعلم بما یوعون الله جل جلاله خبر دی په هغه شی باندې ما یوعون چې تاسو جمع کوئ والله اعلم الله جل جلاله په هر شي خبر کوم شي باندې بما یوعون چې تاسو جمع کوئ کوم شي جمع کوئ اول شی انسان وځان ته ګناهونه جمع کوي انسان وځان ته کرر جمع کوي چې بعد کې بیا سختي پر ځان تیروي کرر وځه علماء کرام فرمایي وای وځان ته یو نوې فصل اچي چې هغه فصل بیا ځان ته بیا زراعت
انسان منځو قضایي د روزو قضایي د زکات قضایي د حج قضایي د کلمې به قدري د قرآن مجید به قدري دا یو فصل له انسان شندي ورځي بما يوعون دا به جمع کېږي ورث و محشر به بیا دا انسان یو شي دلال بي دا علماء کرام بعض علماء کرام فرمایي والله اعلم بما يوعون څخه مراد مال انسان خپل ژوند جدوجهد ټول په دنیا کې مصرفوي زه به مال مصرفوم مال به جمع کوم بیا دغه مال له انسان د پاتې کفن یې کله پیدا کړي کله کفن هم سره کفن هم لس بدن د الله وسلم ته جوړوي اوس دغه مال به هم د انسان دپاره د خیر ذریعه نه د شر ذریعه ګرځي وایي هغه مال چې هغه انسان د خپل د هدایت دپاره په یو لارې کې ولګوي والله اعلم بما يوعون څخه علماء کرام بعض علماء کرام فرمایي وانسان یو نوی کار کښېږدي د ګناه یو لاره کښېږدي مثال اولاد په داسې لاره روانه کړي چې هغه لاره د خدای د رسول خلاف لاره ځان په داسې لاره روان کړي چې هغه د خدای د رسول خلاف لاره بیا دغه لاره د بل هلک شاګرد یو څوک په لاس ورکړي هغه یې ځینې ځکه بدۍ نه غلطه مثال یو استاد هنر الله ورزده کړی مشینګري خدای ورزده کړی هغه مشینګري غلط جوړوي غلط استعمال خراب لاس پک شوري دا د بل زوی دا به هم د ده په دغه نقش قدم باندې ونیو ولې هغه د شاګرد هغه هم چې سبا استاد شو دغه کوم سم وکیل که دا استاد شي کوم انسان چې انسان له ځان په خپل دفتر کې ولري یا په خپله کارخانه او پنشي کې ولري هغه انسان په ناف ټول کې کمي هغه انسان دو نمبر په یو نمبر باندې هغه انسان ظلم کوي هغه انسان په ناف کې کمی کوي د ده شاګرد د مزدور دغه شی به له ده زده کوي دغه لاره به له ده زده کوي سبا چې دغه هلک کامیاب شي آباد شي غټ شي دغه د استاد په نقش قدم باندې به روان والله اعلم بما يوعون جمع کول و دغه ته وایي چې خیر نه د شر لاره ته کښېږدې د شر خوا ستا اولاد او ستا شاګردان په دغه لاره هر شی کې مراد دی که پخلی دی که هنر دی که بل شی دی که بل شی دی که بل شی وضاحت که چیرې والله اعلم بما يوعون علماء کرام فرمایي وایي که انسان د خیر لاره کښېږدي انسان ته لمونځ ورزده کړي انسان ته زکات باره کې اعمال ورزده کړي انسان ته حج ورزده کړي انسان ته ښېګړې ورزده کړي انسان ته هدایت ورزده کړي انسان ته ادب ورزده کړي انسان ته د ژوند د اصول یو لاره وروښي د همسایتوب د قرابت د عاجزي د وروروالي د کرام هر څه بیا که دغه انسان بیا په وخت ژوند کې په دغه خبره عمل کوله والله اعلم بما يوعون دا به د ده په عمل کې نه جمع کېږي ځکه علماء کرام فرمایي وایي اجر ثواب دارین او دغه ته وایي چې انسان یو شی بنا جوړ و دا مسجد سیټ رمضان جوړ کړي نن مړ پړوسیان ستونسیانې دي دا اعلم بما يوعون چې دغه سړي په کاته کې جمع کېږي څومره منځونه خلک راځي څونه خلک دي د هر سړي د لمانځه مطابق برابر به دغه حاجي صاحب ته او دا سم دغه رقم دی برمیغه دغه رقم یو بل مسلمان دی کارپېټ یې راوړی دا دی واچولی بل دا بل چا راوړی دا چې هر څوک لمونځ په کوي دا کارپېټ د هغو پر به زر ثواب بیا که پر دغه کارپېټ چا لمونځ زده کوي ویې کلی پر ودر دی پر لمانځه دا انسان چې ژوندی و دغه انسان هغه چا چې کړی دی دا ثواب به تر هغه پورې دی یوعون و دغ ته وایي جمع کېدل ته وایي چې جمع کېږي تر هغو پورې چې انسانان په دنیا په ژوند کې داخل الله تعالی مخکې په قرآن پاک کې فرمایي فبشرهم بعذاب أليم فسوف بشارتك إذا عذاب أليم دردناک عذاب بشارتك الله وایي الله وایي هغو انسانانو ته زیری ورکړه چې کوم انسانان زما د دین په خلاف چې کوم انسانان په دین کې ځان ته دین معبودوي کوي ځان ته جوړوي دینو ته ګرانس باید وسې دا رقم کوي دینو ته ګرانس بس ما
له فلاني زه آل کړی هغه داسې کوي کولې بد ما ومنلې به دغه رقم عام سړي دلیل راواخلي قرآن و حدیث پرېږدي ته قرآن و حدیث پرېږده ما د فلاني سړي ویل ته دین پرېږده موږ خپله پښتونوالي کړو موږ خپل یو قومي کړو یو خپل شی کړو دا چې انسانان داره فبشرهم بعذاب علیم الله وایي اردو خلق ته زیری ورکړه بشارت ورکړه د دې خبرې عذاب علیم د دردناک عذاب ورکړه الله نه وایي چې دو خلق ته د عذاب بشارت الله وایي عذاب خبر کوم ورکړم علیم غټ عذاب غټ عذاب زه خو علما کرام فرمایي وایي چې انسان به شرمندی لکه څنګه چې دا اوس خلک راټول ماجر ډک خلک لمونځونه وایي دغه رقم به ورځ محشر به دا ټول خپلوان به دا رقم سره جمع بیا به دا انسان په مابینځ کې لوړ ودرېږي بیا به ورته بیان کړي دغه انسان داسې کار کړی هغه کار به په خپله راسي ګواهي واده کې وکړه په ما لاس به په خپله وجغېږي دا لاس به داسې وجغېږي چې وکړه په ما یې وکړی سترګه به وجغېږي چې په ما یې وکړه خوله به وجغېږي چې په ما یې وکړه بدن اعضاوې کې نور ګناهونه چې په کم خواج 500 په نور چانه ګناهونه کوي هر شی به دلالت پیشي پر در انسان په ګناه دغه دردناک عذاب وال دا یو عذاب یو انسان راوینسه ویوه دا به انسان به ډېر خوش شي دردناک عذاب یو انسان شرمنده که په ډک بازار کې مه یې وچا پړه مور دغه انسان و دا سخت عذاب ته ځان برابري خو شرمنده شرم ته ځان نه برابري هغه که نه شرم نشي برداشت یو انسان لږ بدن په بازار کې وره غټه مرداري په دا سرم سي ورته وکړه چې عزتمند سړی مګر دته ته ته تعالی سل کوړې درکوم ماجد کې نه سل کوړې خوري په بازار کې نه درېږي الله جل جلاله به انسان د نغش عذاب علیم عذاب خبر کوي ورکوي لکه د نور ګناهګار خلک خو په خپل شناختو قوم په خپل خلک به شرمین اعلان به وکړي بیا به هغه شی الټه ور راځي پر دغه انسان به دلالت هم کوي دلیل به پرې پیشي ګواهي به پر ادا کوي چې هو که په ما یې وکړي مال به په ما یې وکړي الله به په ما یې وکړي څه په ما یې وکړي خدای په ما یې وکړي هغه شی به جلا کوي وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم غير ممنون بس هغه خلک چا چې نیک اعمال کړي الله وایي لهم اجر غیر ممنون دا رقم اجر الله عز وجل غیر ممنون چې هغه نه ختم کېدونکی چې نه ختمېږي نه ختم کېدونکی مراد تر ټولو غټ نعمت تر ټولو لوی غټ نعمت انسان دی چې زه انسان پیدا شوی بیا تر هغه لوی غټ نعمت چې زه الله جل جلاله د نبي علیه السلام په امت کې بیا تر هغه لوی نعمت چې زه الله جل روغ سالم پیدا کړم سترګې خولو پزه بیمارۍ نشته بدن روغ جوړ دی ته زه مې یارل الله دا ته ټولو لوی غټ نعمت ټولو لوی غټ نعمت بیا علما کرام فرمایي وایي تر دغه لوی غټ نعمت وایي چې تر سترګو اوښکه وبهېږي الله وبهېږي بیا علما کرام فرمایي وایي تر دغه لوی غټ نعمت چې ستا ولمانځل شوق کېږي ستا روزې ته شوق کېږي ستا له زنا بد کېږي ستا له ظلم بد کېږي ستا له ناپ ټول کمیزه بد کېږي ستا له چپ رد له بېادبیو له بد چپ الفاظ له بد کېږي دا غټ نعمت الله جل مجهول کړی خدای تعالی باندې په نیک اعمال صالحان خلق شمار محترم دوستان د ځان د هغو اعمالو خیال ساتئ چې هغه اعمال سبب د انسان د ګناهګارۍ د هغه شي سمیږي چې هغه انسان بیا دغه مسلمانۍ او پاتې بیا په یهودیانو کې راپورته وي خدای مې وسه په هندوانو کې برابر کړي د عیسایان یهودیان سیکان نور مذهب خلک چې کوم مسلمان دي په ځکه مینه مساتي مسلمانانو په حدیث سره ثابت که کوم چا ویلې چې ټرمپ ډېر سره یا مثال بل ګیټ ډېر کلپتی دی بس ما په ما ډېر ګران دی دې شوق لرم مینه ورځ په محشر بل دغه انسان سره پورته کېږي دغه اعمال دا حدیث ما نه مثال پیش کړ د مودي ډېر څه پلانې کو کافر غیر مذهبي سړی له مینه محبت په خپل زړه کې مسل کني ورځ په محشر به دا و بل الله وایي تاسو په معاشره کې که ګناهګار یې مشهور ګناهګار
ظالمي خونکاري د هغو مینه محبت مه ساتئ فلانی سردار دی داسې مړونه کوي فلانی ښه سړی دی څنګه ښه سړی داسې قبضې کوي ظلمونه کوي دغه کوي قهر غضب کوي په ما ګران ورځ په محشر په دغو ګناهونو کې کوم راپورته اللهم اجعلنا وسع ودغه آیاتو کې ثابته ده دعا وړه من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وسلم وشهد واخذل الكفر واليهود والنصارى ومن على الله مع شدة شر اللهم فرج دمهم اللهم دمر ديارهم اللهم دمر آمين برحمتك سكن سنتك ما بين صالح المبدئ فاسد فوت في البيت موبايلنا شان بعد راس دنه مسجد راس دنه مسجد ټول خالي ولا